امین علیہ السلام وائی و یا رسول الله الله فرمایي چې کله عمر وفات سي رضی الله تعالی عنہ چې کله عمر وفات سي وفات ډیر ټیم پاته دی پیغمبر علیه السلام مبارک ژوندی دی ابو بکر صدیق ژوندی دی بیا د خلافت راتلی هغه به ډیر لاس دولس کاله پاته دی نو دی چې کله په قبر کې کښېږدي نو به دا دوی ملایکې راشي چې من ربک ستا رب دی ورته وایي زما رب خو نو الله دی بیا به حضرت عمر فاروق د دې دوو ملایکو پوښتنه وکړي ستاسو رب څوک دی هغه وایي زموږ رب هم الله دی بیا به ملایکې پوښتنه چې وکړي چې ستا دین ما دین اسلام ولې زما دین خو اسلام و حضرت عمر فاروق به پوښتنه ځینې وکړي ستی دین څه و وایي زموږ هم اسلام دی بیا به هغه پوښتنې ځینې وکړي ملایکې چې ستا نبي دی به ورته وایي زما نبي محمد رسول الله محمد رسول الله دی به پوښتنه ځینې وکړي عمر فاروق له ملایکو څخه چې ستاسو نبي څوک او نبي محمد رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما ته جبرئیل امین علیه السلام ویلې ول دا ملایکې به د قبر په کونج کې ودرېږي دا څوک راغلی دی زموږ څه پوښتنې کوي پوښتنه خالي ملایکې کوي ملایکه راځي له مړي پوښتنه کوي مړی اجازه نه لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما ته جبرئیل امین علیه السلام ویلې ول په قبر کې چې کومې پوښتنې ملایکې کوي هغه به له ملایکو څخه حضرت عمر فاروق کوي ورته وایي به ستا رب ستا دین ستا نبي څوک ولو سبحان الله څومره لوړ عظمت الله ورکړی و نو ما درته ویل په قبر کې به دا درې پوښتنې له ما او تا څخه کول کېږي ستا رب ستا دین ستا نبي رضیت